ولته پاسېدو استاذه کې یو کلیپ تاسو یې کتلی وي ویره دی وایي نبي علیه صلات وسلام دغسې لګېدلی وي دی وایي چې نبي علیه السلام د مسجد حرام نه مسجد اقصا ته بوتلو الله دې تباه ته موږ وایو په قرآن سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى دا خو قرآن وایي مسجد اقصا په هغه وخت کې اور عبدالملک بن مروان ورکړی دی قرآن وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ته مسجد حرام مسجد اقصا ته بوتلو دی مسجد اقصا ته وایي قرآن منکر دوه بلوا ورځ باندې جواب ورکړو ما د منکر قرآن منکر حدیثه هغه وخت مسجد اقصا وو موجوده تعبیر عبدالملک بن مروان جوړ کړی دی لکه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم موجود و لیکن موجوده تعبیر دا موجوده تعبیر هغه موجوده حکمران جوړ کړی دی لیکن تاسو ته باندې راځي هغه سره د حدیثو مخکې راو ورکړل قرآن نه انکار کوي ولې دا په عقل کې نه راځي استاذه خبره کې تاسو ورېدلې د سليمان علیه السلام د معجزې باره کې وایي سليمان علیه السلام چې مرغانو سره خبرې کولې ورلې نامه تکتوي یو کوم یو عادت دی یو خرقي عادت دی قانون ویل کېږي یو دا بل قدرت ویل کېږي قانون دغه دی وریځې راشي باران راکېږي قدرت دغه دی باید د وریځو نه الله باران راکېږي قانون دغه دی ښځه خاوند یو ځای شي الله اولاد ورکړي قدرت راځي باید د ښځې خاوند یو ځای کېدو الله اولاد ورکړي موږ معجزه ورته وایو کرامت ورته ویل کېږي دغه د الله قدرت موږ الله حق کړو د دین په بنیاد باندې حق کړو لیکن سليمان علیه السلام معجزه وا مادام خبرو دې کېدو مادام د ډېرو خبرو باندې کېدو تر دغه مولدي اشکال ته وګوره وایي دا سليمان علیه السلام چې مادام سره خبرې کولې نو د مادام سره د وایي په ژبه خبرې کولې توتي سره کاخ کوو د کارده سره کاخ کوو وایي ته وایي بیا پر باسو مادام خبرې هغه ډېرې بدرنګه دي پیغمبر بېادبي به راشي او که ته وایې چې ما هغه مارغانو د سليمان علیه السلام سره دغه په ژبه کې خبرې کولې نو دا خو بیا د مارغه کمال رسول پیغمبر کړو خو که هغه ووایه که معجزه نه منم بیا خو به بلې ورپاسي عیسی علیه السلام به راغی مړي ته ویل کوم بسم الله د الله په حکم راپورته شه نو راپورته کېدو خو به دا مړی سلیمان علیه السلام خو پسې برزخ ته نه ورتلو عیسی علیه السلام خو پسې برزخ ته نه ورتللو بیا یې وویله دا د عیسی علیه السلام کمال نه شو نعوذ بالله دا کمال هغه مړی شو سبا د نن د معجزاتو نه انکار شروع دی نن احادیثو پسې استهزا شروع ده نن قرآن پسې ټول کله استهزا شروع ده معراج له انکار هغه د دین د واقعاتو له انکار عليكم دين تزمون وصاروا رسالة إلى الذين الظالمين دیوژن محترم کوم تاسو پر زور او دوی میراث شي خپل کبیر امیر کوي خپل دیوژن مله کې کبیر د دې چې دا خبرې وکړم زما یاره زما عزت بلار شي مونږ الله د عزتونو د دین د وجه نه راکړي دي دین دې زموږ عزت وي زموږ عزتونه د دین نه راغلي دي مونږ خپل عزتونه په دین باندې قربانو مونږ خپل سرونه په دین باندې قربانو قسم دې کوم قبول شي هغه دین باندې قرباني شو ورکوي سیدی دې شو ورکوي خپل سرونه نشي کوي اولاد نشي کوي هغه کومه د خپل دین حفاظت کول نشي کوي که هغه دې دغه امام تاسو د دین نه امام تاسو دیوژن بهر علماء دیو کې د موضوع او کانفرنس دغه نه دی لیکن زه ضروري کړم ما ته بل ځکه پروګرام کې ویلا کله چې موږ په دین او عقیده باندې حملې شروع وي هغه وخت موږ فضایل بیانو هغه وخت موږ صرف هغه واقعیات بیانو څنګه ما ته زندګي محسوسېږي ما ته ولرسي محسوسېږي شاید روان تاریخ او موږ بیان علماء د مجرمانو په حیثیت باندې راځي دیوژن علماء د شاګرد د تاګیرت د ویل نه قسم دې موږ کې هغه په شاګرد هغه چې موږ کې حدیث له موږ کې قرآن دې هغه چې موږ کې حدیث له بولې دې هغه الله مصطفی دې هغه رسول الله مصطفی دې هغه قرآن موږ کې دې هغه حدیث موږ کې دې هغه قرآن په څیر څه دې هغه حدیث په څیر څه دې لکه مسئله الله کوم څه پروګرام کې نه راځي موږ ته مخالفه ان شاء الله طریقات باندې ولا مصافحه دې درنایو طریقات باندې ولا تعین نظریات دې درنایو زموږ مصطفی پر دې کوم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله حکم بیجونو والا چې د ریکارډینګونو کېږي زه خپل پیغام ورسول غواړم چې خپل $100 لپاره دغه ظالم دا قسم ټلیفونونه چلوي اول ورځ دې یو ریکارډینګ کړو نو ماته موږ دا چا پېښ کوو
معتل سبا ته ورته نه سره خبر شو معتل دا شمه ته هغه خلکو ته وایو د قوم عقیده نظریه نو ورغلو د خپل شو غاړو لپاره الله دې دې ټولي کمیان دې نصیب کړي هغه پښتون ته وایو ته چې کومه ډالۍ د دغه کې حدیث بدل کې نور راځي دې سماج په عقیده باندې الله دې دغه ډالۍ سره هغه مورونه باندې ولري ته چې کوم ډالۍ دې زموږ کورونو راځي ته الله دې صاحب مونږ ته راځي الله دې صاحب زموږ ته راځي ځان مسافر ان شاء الله خپل عوام ته شعور ورکړي پوهه ورکړي مشکلات هر سهاران به راځي مفتي سردار شهید نو ورلا عمر کړو هغه قربان شو هغه قرباني ورکړه مونږ تاسو ته سبق پرې کوو هغه قرباني د بار قرباني ورکول نه سعادت دی دوه ورځې درې ورځې ژوند دی هغه سمه کی سره دا هسپتال کې د ګورو دي نرسانو باندې کې هغه دې چې شي نو یې ساده په قرار راځي وځي من کو هغه وخت دی چې سره په خپل عمر مسؤلي خپل رب طرف ته ورغلي طرف مې ته ورغلي هغه څه دلاره هغه ژوند د زندګي دی وا هغه ساده په خپل عمر سره کلی دا هغه راځي د څه دلاره شاید اوزه ما مخکې نه مهندس شهید رحم الله هغوی په شهادت کولنې پروګرام چې عمرې کې ویلي وو د هر څه خپل مزاج زما مزاج دا دی زه چې کله واورم یو عالم په خپل مرګ باندې مړ دی قسم دې زه خبر کېږم زه هم په خپلو وینو کې څو خپل رب ته ولې ورغلی تا داسې هم دی که په ښو نمبرو باندې خپل رب ته یو سړی ورسېږي د دې نه بدلېدې خبرې شته دی شته دی د دې نه د دې وجې نه محترمو قرباني جذبه ځان کې پته زما د خبرې حاصل لارې مونږ په خپل ماضي باندې مطمئن وو ویلي وو مونږ ته فخر دی زموږ د کافرو په ماضي باندې او په 1400 کال تاریخ راته فخر دی الحمدلله ډېر نور مونږ په خپل حال باندې مطمئن یو د دلیل په بنیاد باندې مطمئن یو په خپل عقایدو مطمئن یو په خپل اعمالو باندې مطمئن یو مستقبل کې مونږ جذبه لرو چې مونږ خپل نوي نسل ته دغه دین دغه فکر دغه منهج دغه عقاید نظریات سلامت منتقل کړو د هغې لپاره که هر قرباني راځي انشاءالله مونږ به مفتي صاحب شهید اول الله اکبر کړو په نقشو بدن باندې وځو خپل قومونه به پرېږدو خپل ارام به پرېږدو خپل د بچو خوشحالۍ به پرېږدو د رب ترغیب د دفاع لپاره د رب ترغیب د حفاظت لپاره د رب ترغیب د رسل اشاعت لپاره د دنیا ټول د رسول ترغیب حفاظت به ټول تبلیغ به کوو انشاءالله انشاءالله د ابو والد صاحب د علومو ته خراج تحسین پیش شو او یو مدرسې بنیاد کې کړو مفتي صاحب شهید نو ورغلا عمر ته د بیات کې او ستاسو خلکو نه زه امید لرم چې انشاءالله د هغوی بچي چې راځي کېږي د هغې نه مخکې به ورته غټ ډاونلوډ جوړ کړی وي انشاءالله راځي زه امید لرم چې څنګه تر اوسه پورې هغوی تربیت وکړو زه ورسره اکثر په رابطې یم تپوس ورنه کومه تر اوسه پورې چې څنګه تربیت د هغوی وکړو باورنه یې وکړله الله دې مخکې موږ ته توفیق ورکړي چې همدغسې مزید د هغوی تعلیم د هغوی همدغه تربیت والا دغه سفر جاري وساتي الله دې جل جلاله